السلام علیکم دوستانو. په ترک کې چې کومه زلزله راغلی وه چې په زرګونه انسانان په هغه کې په شهادت رسېدلي وو، الله پاک دې هغو ته مغفرت وکړي، الله پاک دې د هغو سره احسان وکړي. نو دا زلزلې به ولې راځي، دا زلزلې به ولې کېږي، زه د تاسو سره یو کوچنی غوندې کلیپ په دې ویډیو کې درښکاره کوم. تاسې هغه وګورئ او بیا تاسې خپله فیصله وکړئ چې آیا زلزلې ولې ضروري دي، آیا زلزلې ولې به نه راځي. چې دا رنګه د قرآن مجید بېحرمتیانې کېږي، دا رنګه د قرآن مجید توهین کېږي، نو هلته به لازمي به زلزلې راځي، عذابونه به راځي. دا ویډیو د سره وګورئ. ترونه راغلي دوی کباړ ټولې کباړ، زه خپل هم کباړ ټولم، دوی هم کباړ ټولې. دا په ډسبینو کې پراته و، دې ته وګوره، دا غورځئ، دا په ډسبینو کې پراته و. زما د ورور راوړه دلته، دا وګوره، دا ټول دی خو به ونیسو دلته. دا ټول قرآن مجیدونه دي او روزانه موږ د دې نه زیات یا دومره قرآن مجیدونه هره ورځ د ډسبینو نه موږ راټولو او دلته راځو. دا ترکیه والا ته ښایو چې ترکیه والا ته ووایي دا قرآن مجیدونه دي، په دې زموږ او ستاسو ایمان دی، زموږ او ستاسو په نبي باندې نازل شوی دی، به حفاظت کوو. اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو، تاڼې ته مې ویل دا قرآن مجیدونه دي، هغه ویل دا هلته ویل جومات ته، چې جومات ته کله ویل امام صاحب ویل وایي دلته نه دا وړئ، دا دلته نشته، وایي دا سپایر شوي دي. زموږ نور مسافر کم راځئ، د دې دپاره مه راځئ چې مزدورۍ دپاره راشئ، د دې دپاره راشئ، د دې دپاره راشئ جهاد دپاره راشئ. په ترکیه باندې کېږي جهاد. دا قرآن مجیدونه دي، دا دې سپو دا ظالمانو غورځولي دي. د دې نه نور جهاد په یو ځای کې په بل ځای کې جهاد نه کېږي غیر د دې ملک نه. دا قرآن مجیدونه تاسو وینئ.